یعنی دوه سيزونو کې الله پاک اعلان د جنگ کړی دی. یو سودی سره د الله پاک جنگ دی، بس چې کوم سړی سود کوي د الله دشمن دی، د سره د الله جنگ دی او د الله د پیغمبر جنگ دی ورسره. او دویم صحیح بخاری کې حدیث دی من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. څوک چې د الله د اولیاء د الله د دوستانو د نیکانو سره دشمنی کوي نو الله وی دي زما جنگ ته تیار شي. نو علما فرمایي چې د دوه سيزونو کې الله د جنگ اعلان کړی دی او د دې دوه سيزونو باندې د استقامت او د دوه سيزونو باندې د مداومت توجه همیشه د سود کوي، همیشه د اولیاء سره دشمنی کوي، د ایمان په سلب کې دي شي. د دې وجه علماء د دوه ګناونو ځان په خاص تور باندې اوپاله او ساتي. ځکه موږ تاسو سوچ کو ګره زمونږ استاد چې یو دشمن وي یا انسانانو کې د یو بل سره دشمنی وي نو دا دشمن کوشش کوي چې زه د خپل دشمن لوی نه لوی نقصان وکم. خو کو دې نقصان د مطلب دی چې زه د ټول ټبر ختم کم مړې کم. خو دې د دوه وجو نه نشي کولی، یا خدا چې دې د الله نه یریږي دا غي د وجه د خپل دشمن تسلوي، یا دا چې دې د حکومت نه یریږي چې یاره کو زه دا ټول مړه کم نو ماته حکومت کې دې سزا موت را ترا کی سزا را ترا کی دا غي د وجه یریږي، یا د دوړو نه یریږي. بعض خلک نه د الله نه یریږي نه د حکومت نه یریږي، خدا کم مخالف دشمنی شي دا غنه یریږي هغه په زور وروي. او نور دې پسله کې دا تمنا ساتي چې د لوی نه لوی نقصان وکم. دشمن د بل دشمن د لپاره پسله کې دا یو ارزو چې کوم دی لري چې دا سړی چا اوخلې او ټکولې او قسمه قسم نقصان وکړي خو نوم د بل چا وشوي زبې بدنام نشو. نو پسله کې دا خواهش چې ماده ته لوی نقصان ورسولې نو د الله په نسبت باندې د ټولي دنیا د ماشي د ورزر برابر قیمت نشته دی. د الله په نسبت د ټولو نه لوی نقصان د خپل دشمن چې ایمان دی ایمان. نو به ته الله ایمان سلب کوي. نو علما فرمایي چې خاص کر د دوه ګناهونو نه ځان وساتئ، یو د اولیاء سره دشمنی، دویم د سود. دا دواړو کې الله اعلان د جنگ کړی دی. دوستو موږ چې دشمن لسړی بیا لوی نقصان کول غواړي، د الله په نسبت د ټول لوی نقصان د څه دی ایمان سلب کول. ځکه د ذره برابر ایمان چې ځان سره وړو نو الله ول د دې دنیا په لس چنده باندې جنت ورکړي. نو کوی سړی الله دنیا کې هر څه ورکړي او قسمه قسم نعمتونه ولا ورکړي خو ایمان د سلف کی او دا سړی همیشه لپاره ناکام. نو دغه الله پاک جل شانه اعلان د جنگ کړی دی. دغه قسمه د دغه نه کوم دی ځان ساتل پکار دی، کو څوک په دې کې مبتلا نو هغه په زور باندې منع کول پکار دی. فإن لم تفعلوا پس کو چیرې تاسو دا کار اونکړو نو فاذنوا یعنی د سود نه منی نشوي، فاذنوا نو تیار شي به حرب جنگ ته من الله د الله ورسوله او د الله د رسول، د الله او د الله رسول سره جنگ ته تیار شي.